بدماش زه هغې ته وایم هغې ته چې د درستخان نه لس پاسي او لس کیني زه هغې ته بدماش وایم زه نور هېڅ قسم او نه دا د بدماشۍ نښه ده دا زموږ د ورورۍ د مینې محبت کو زما دا برید نه وی نن به ته دلته نه راتلې دا د مینې محبت او د پښتنو سره د مینې یو دعوت دی برید په هغه سړی پرېږدي چې د هغه دونه زړی د هغه دونه زړی هغه هر سړي ته ما له علما راشي څوک په وایي ښه دي څوک په وایي ښه دي موږ هر چا ته خجې کوو چې چا څنګه خبره وکړه هغه ته به ښه کوو ځکه چې زموږ د پښتنو کردار دا دی چې دی به چاته دک نه رسوي دی به ښه کردار ښه مینه محبت د کشر سره د مشر سره د هر چا سره اخلاقي طور به دی چې ښه مینه محبت وساتي دا برید چې په اوبو کې لګي یا په پیو کې لګي نو هغه نه دا چې کوم برید اوبو کې ولګي پیو کې ولګي هر څه کې چې خوراک سره لګي دا مکروه شي خو د هغې دپاره شکر الحمدلله ښې دا نه لګي ځکه چې کم برید په کینچی والې کېږي نو دا ښکته ځي دا سوال زمانه هر یو کوي دا سوال اسلامي سوال دی ښه خبره ده خو دا سوال زمانه هر یو کوي خو دا نه لګي ځکه چې دا نرم دي دا اوچت وي شونډه پاکه پاتې کېږي کم چې په کینچی والې کېږي ښکته ځي نو دا بالکل نه لګي ځکه چې زم دا کوشش کوم چې حلال مال سړی په ځان آرام نه کړي څنګه چې تاسو ته مونږ وایو چې په پښتنو کې ټیلنټونه ډېر زیات دي او نن درته ښایو چې دا یو بل ټیلنټ زموږ په پښتنو کې شته دی ګرنیټ باچا تاسو به پیژنئ د سوشل میډیا د مخې نه ډېر ښه پروګرامونه د راغلي دي او بلکې د سوشل میډیا یو سټار دی دې ټایم کې او دوی وایي چې دوی دا دعوه لري چې زمونږ برید چې کوم دي که نه دا 24 انچۍ دي نو ما ته خو 24 نه ښکاري خو راځه خبرې دې کوو چې دوی د دې حوالې سره څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې جی خیر دی ټیک ټاک تاسو دا دعوه کوئ چې زما دا برید 24 انچۍ دی نو ما ته خو دا 12 انچۍ هم نه ښکاري نو دا خو بله ناب شوی یم دی او هغه مشرانو خو متل دی چې کومې کړی حقیقت وي دا ګز او دا میدان انچ ټیپ چې تاسو سره وړی ما به ته ناب کړی مو خو الحمدلله دا 24 انچ دی بلکې 26 ته مو رسي خو د دې نه زه نه غټوم دې نه وامه دا تر 28 ته رسېدلي خو ما 2 انچۍ یو سایډ نه بل سایډ نه 2 انچۍ کم کړو نو دې نه سیوا نه اوږدوم او دا راته ووایي چې دا د دې ساتله خو ډېره زیاته ګرانه خبره نه ده نو ساتنه خو ګرانه ده خو پښتون یو داسې قوم دی چې دا یو غیرتي قوم دی یو بادر قوم دی نو زه د خپلو کتونکو دپاره د خپلې پښتنه دپاره د خپلې خاورې دپاره زه سخته به برداشت کوې چې خپل پښتون قوم پیژنګلو چې کوې نو په ښه نوم به یې کوې په ښه شیز به یې کوې چې د پښتنو نوم په ښه کردار باندې لړ شي اوس برید دي نو دا کو زه تا ته ووایم نو د ثقافتي د مشرانو نه برید را روان دي او بلکې د نن پرون نه نه دي د عمر رضی الله تعالی عنه د وختو نه برید را روان دي خو بیا ځان له اسلامي خبرې دې نه چیړو چې یا کم وخت کې وو کم وخت کې نه ما یو که اسلامي چیړې نو بیا ورته زه یم چې بیا سنت په پوره کې اسلامي خبرې نه چیړو علماو سره مې ناسته پاسته ډېره کوم علماو سره م خبرې کومه علماو سره مې کړی م دي په دې نو اسلامي خبرې نه چیړو بخار خال زمونږ شوق دی زمونږ دې سره شغل دی بل دا موږ د خپل پښتنو دپاره کتونکو دپاره د خپلو خویندو میندو دپاره د دې علاقې دپاره او د دې خاورې دپاره ما پرېښي ماشاءالله او دې باندې تیل له کوم ځای نه راوړئ ولا تیل خو مختلف شکر الحمدلله پخوا به د بار نه راتلو خو زه د مسافرو ډېره شکریا ادا کوم چې مسافر راله زیات کړ د بار نه رالیږي نور خپل خو مې دونه څادر نشته چې زه د بار نه راغواړم خو مسافر راله مینه راکوي مسافرو تیل دا ښکوي دا واړه چپکه او لکه دا ټول تیلونه چې دا مسافر رالیږي الله دې قدر وکړي کو پیژنم کو نه پیژنم په مسنجر را پیدا کړي او څونه چې مسافر دی نو زه د دې نه مطمئن یم خوشحاله یم الله دې آباد او خوشحال ساتي او اوس دلته هم تیلونه شته هر شی اپونو کې شته هر شاپ کې اوس ملاویږي هر قسم تیل شته حاجي دا راته ووایي که نه جي دا ماشومان خو د بریتو نه یریږي نه دا خو عادت شوي دي دا ماشومان خو اوس دې پې داسې غوسه وکړه زه دې ویرولم نه نه ماشومان سره زه مینه ډېره کومه او ځکه چې خپلې مې بچی ډېرې دي او بل دا چې دي دا کچي پچي نو دا ټول رالوی شو نو چې یو ځای کې په محفل کې رالوی شي نو بیا کو سړی هر څنګه نو هغسې ښه ښکاري حاجي وزیر حاجي صاحب د ډېرې ته مونږ رالو دلته کې تاسو ناستې دلته کې ستاسو څه خدمات دي دلته چې زه نوکري کوم خو نوکري کو درته ووایم نو داسې نوکري مې وکړه چې دا لکه د نوکر په حیثیت نه کو درته زه دا خبره حقیقت سره کوم چې دا مې نیک دی دا مې نیک دی هغه مې نیک دی
دا زما دلته کې داسې ژوند تېر شو 22 کاله ما دلته تېر کړو خو لکه د خپلو کشرانو لکه د خپلو بچو مې په منګول پرتی چې لکه سړی څنګه خپل بچي خیال ساتي یا دی زمونږ څنګه خیال ساتي نو لکه دا د نوکرۍ په کې ډو ذکر نشته ځکه چې لکه مالک او نوکر دلته ټول یو وي. حاجي تاسو د نیک یو خبره وکړه چې موږ سره به هغوی په ځمکه باندې کېناسته نو دا تاسو څونه ولې داسې مطمئنه تاسو سره هغه اخلاق څنګه و د هغه الله دې وبخي الله دې الله تعالی جنت ورکړي د هغه داسې رویه وه ما سره چې زه به سهار رالمه نه به زما نه کو مخکې راوتی او زه به لیټ رالم 10 بجې نو که به زما نه مخکې راوتی نو بیا ګرنیټ لاله خیر علې که نه او یو ډېر باچا انسان و ځکه ټول مردان یې پېژني او ډېر د غریب دپاره یې اړه کې ډېر درد و او بل مال یې کو مینه راکړې د خپل رور په شانتې به راکوله نو یو دا زه کو نن لګیم او یا دعاګانې کور کې ختمونه په دې وجه چې هر مالک د خپل نوکر له داسې مینه ورکړي لکه خپل رور له چې سړی ورکوي نو هغه ځای کې ژوند هم ښه تېرېږي او هغه ځای کې بل هغه دعاګانې او هغه مینه محبت داسې شي چې هغه اوس دا زما لکه خپل کور دی او نو لکه داسې زموږ نیکانو کې الحمدلله په هلکانو کې هم نه غرور تکبر شته نه په مشرانو کې شته نه په کشرانو کې په یو کې هم الحمدلله غرور یو پکې نشهیي نشته یو پکې زناکار نشته شرابي پکې نشته هیڅ قسم نشه ما صرف د خېټې نشه کوي بس دکه به دا پکار وي دغه دپاره خلک ګټي ښه دا راته ووایي چې مسافرو ته څه پیغام ورکول غواړي د بریتو حوالې سره چې هغوی هم د دې پښتنو چې کوم پښتانه رونه تاسو دې ټیم کې ګوري په ډېرو ملکونو کې نو هغوی له څه پیغام ورکول غواړي چې په بار ملکونو کې برید پرېږدئ او که نه مسافر له به دا یو پیغام ورکړم چې الله دې خوشحاله او ژوندي راته ساتي نن کو دا ملک راټینګ کړی دی نو د مسافرو راټینګ کړی دی چې دلته مزدوري کوي او دلته رالیږي خو بله خبره مسافرو ته زه وایم چې الله مباد او خوشحاله ساته برید خو هر سړی خپل شغل دی بل واټساپ نمبر به ورته زه خپل وایم 0346 57 33 734 0346 57 33 734 تاسو د ګرنیټ باچا خبرې واورېدې یو اصلاحي میسج هم ورکو برید چې کوم دی دا د بدماشانو کار نه دی تاسو به همیشه دپاره اوري چې چا برید غټي موږ دا بدماش دی خو دا د مینې محبت یو میسج هم دی ورکوي د دی یو حقیقت خبر راښکاره که کو دی دا برید نو اوس په دونه لرې دی پسې مونږ نه راتلو که نه کم از کم دی پسې مونږ 20 کیلومتر نه سیوا مزل وکړو او تقریبا دی نه 2 ورځې مخکې م راغلي خو بیا دی را سره میلو نه شو نن میلو شو نو دا یو محبت میسج دی نو رونو دی سره خپل رور احتشام الحق ته اجازت ورکوي د الله په امان